محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د اختر نه یو ورځ مخکې وظیفه ده. کله چا نن اختر ده هغه هم دا وظیفه کولی شي، او کله چا سبا له دی هغه هم دا وظیفه کولی شي. دومره ناشنا عمل دی چې دې عمل په توپیل باندې د دې عمل په بدله باندې الله پاک به ستاسو په زړونو کې یو بل لپاره محبت پیدا کړي. د الله پاک یو درې نومونه دي، او دغه درې نومونه تاسو صرف 300 پیرې د ووایي، د هغې ذکر وکړئ. انشاءالله عزت به الله پاک درکوي، الله پاک به شهرت درکوي. د الله دومره عزت چې په هر ځای کې هلکه تا ته جیجي کوي، دومره شهرت چې ته به حیران شې یاره دومره زر دا شهرت څنګه میلاو شو، او په هر ځای کې به ستا د محبت قصې هلکه هغه هلکه چې ټول عمر ګرځي دې قصو پسې چې یاره زما محبت د چا په زړه کې راشي، یا د چا محبت دې زما په زړه کې راشي. محبت قایمولو دپاره ډېره زیاته زبردست او عظیم شانه وظیفه ده. دغه رنګې په کورونو کې د جنګ د جګړې څومره چې جنګونه دي د هغې د حاتمې دپاره دغه تمامې جګړې دا په صلح باندې بدلولو دپاره ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، کور دا په دنیا کې جنت دی، خو چې کله په دې کور کې درز غوبلي بلې کې خفګان وي کینه بغض وي، دا کور دا به جهنم دی، دا به جنت نه دی. او اصل جنتی څوک دی؟ اصل اختر د چا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو خویندورونو، نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د رمضان المبارک د اخري ورځ وظیفه ده، او د اختر نه د یو ورځ مخکې محترمو دا وظیفه ده. په کوم ممالکو کې چې اختر شوی وي هغوی هم دا وظیفه کولی شي، او که به کوم کې نوی شوی سبا له وي هغوی هم دا وظیفه کولی شي، او ډېره زیاته عظیم شان او پاورفل وظیفه ده. محترمو یاد ساتئ چې وظیفه مس نه کوي. تاسو ته وظیفه ښایمه. یاد ساتئ محترمو، کور دا په دنیا کې جنت دی، خو چې کله په دې کور کې غیبت د خلکو کېږي، کله په دې کې چغلیانې کېږي، کله په دې کې شیطانت کېږي، نو کله به د کور کې جګړه وي، دغه کور محترمو دا به جهنم دی، دا به جنت نه دی. یاد ساتل پکار چې په کور کې یا په هسپتال کې دفتر کې چې کوم ځای کې تاسو یې مثبت کردار ادا کوئ، خلکو له روغې کوي، چا ورانئ هغوی له روغې وکړه. یو ځای کې خلک داسې وي چې نورو ته په زړه کې کینه ساتي، بغض ساتي، حسد ساتي. ته کوشش وکړه پکې ته پکې رول ادا کړه، هغوی له روغه وکړه، ځکه چې دو مسلمانانو مینځ کې روغه محترمو ده وشي دا ډېره زیاته د کمال خبره ده. او کله چې مسلمانان د 3 ورځو نه سوا ورانه کي، دوی نه فرض قبلیږي، نه نفل قبلیږي، نه زکات، نه خیرات، یو څیز محترم ده نه قبلیږي، نه روژه قبلیږي. یاد ساتئ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي د دوانو جهانو سردار مبارک وفرمایل دغه سړی جنتی دی. یو صحابي سوچ کو چې دی څنګه جنتی دی، دی څه عمل کوي چې زه ګورم یو 3 ورځې د هغې خوا له ورغلې، زه ګورم چې دی څنګه عمل کوي، او د هغې عمل د وجې دا انسان جنتي دی. نو 3 ورځې ورڅه تېره کړې، خو داسې عمل یې ونه کته چې د هغې په وجه باندې د انسان ته جنتي ته وویلی شي. دغه صحابي ورته وویل چې تاسو ما 3 ورځې تېرې کړې، او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې دی جنتي دی. ته کوم داسې عمل کوې چې د هغې د وجې تا ته نبي کریم علیه الصلاة والسلام جنتي ویلی دی؟ ځکه چې دا مونځ خو موږ هم کوو، ته هم کوې، روژه ته هم نیسې، موږ هم نیسو، دا ستونه خاص خبره نه ده. هغه ورته وایي زه یو کار کوم، زه غیبت نه کوم، دروغ نه یم، چا پسې خبرې نه کوم، او کله چې ماسخوتن اوده کېږم تمام انسانیت دا ماپ کم بیا اوده کېږم. یاد ساتئ محترم دا یو صفت دی. ته چې کله تمام انسانیت ماپ کې او د هغوی غیبت نه کې، چغلیانه ورسه نه کې، غیبت یې نه کې، الله پاک به تا لازمن ماپ کوي، الله پاک به تا لازمن ماپ کوي. کوشش محترمه پکار ده چې کله موږ اوده کېږو نو موږ تمام انسانیت دا ماپ کو،
د الله د رضا لپاره موږ معاف او سره دا وظیفه وکړو. الله پاک به دومره عزت درکړي، دومره شهرت به درکړي چې په هر ځای کې به ستا نوم محترم دا ځلیږي. په هر ځای کې به هلکه ستا د محبت او ستا د مینې قصې به کوي. وظیفه داسې ده: یا جامع یا الله، یا جامع یا الله. 300 پیرې دی ووایي. که تاسو برابر کړل 300 پیرې، مخکې وروسته تې 14 پیرې درود شریفه او دام برابر کړه 300 پیرې، بیا د هغې نه بعد دعا وکړه چې کوم حاجت ستا وي انشاءالله عزیز انشاءالله الله پاک به ستا تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو تمام مسایل دا به ختم کړي. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مه کوئ او د ثواب په نیت یې مخکې شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.